بسم الله الرحمن الرحيم. عن سلمة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. رواه الترمذي. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ المومنین دو فرمی چې نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مو مسلسل په دوی میاشتې رژې باندې نه دریدله مگر د شعبان او د رمضان چې دا پیغمبر علیه السلام دواړې میاشتې رژې نیولې. د شعبان رژې بیا نیولې مکملې او د رمضان رژې بیا نیولې. دا د شعبان د میاشتې فضیلت ته او اهمیت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې شی مکمله میاشت رژې نیولې. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په رجب شي دعا کوله چې اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یا الله مشته برکت وجوي په شعبان او په رجب شي او مې رسوي رمضان ته. نو دا د دې میاشتې فضیلت او اهمیت ته په دې میاشت شي یو اهم شپه ده چې تر شب برات شپه وي. نو هغه ان شاء الله په خپل موقع باندې د اهمیت بیانوي. خدا د شعبان د میاشتې فضیلت ته حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چا پوښتنه وکړه ای الصوم افضل بعد رمضان، د رمضان نه بعد افضل او بهترین رژې کومې دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمي چې شعبان لتعظیم رمضان، د شعبان رژې د فضیلت ول دی د رمضان د تعظیم د وجنه چې دغه نه بعد د رمضان میاشت روانه ده. بیا پښتنه نکید پیغمبر علیه السلام نه چې یا رسول الله ای الصدقه افضل، صدقه کی ما افضل ده. پیغمبر علیه السلام جواب ورکړي چې صدقه فی رمضان، هغه صدقه افضل او بهتره ده چې په رمضان مبارک میاشت شو شي. نو دا دغه حدیث نه د خبره ثابت شو چې د شعبان میاشت د ډیره د اهمیت شپه میاشتو په دې شي سړی رژې ولا شي تلاوت نه کوي شي عبادت کولا شي ذکر او اذکار نوافل کولا شي. ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا میاشت چې په دې شي الله رب العالمین ته د بنده عمل چې کوم دی هغه چې ګول شي. نو زه دا خوښه ګڼم چې د ما عمل الله رب العالمین ته چې ګول شي او زه پرې سره الله د عمل کولو توفیق ورکړي.